رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب البزاق والمخاط ونحوه بالثوب باب دے په بیان د دې خبره کې چې لاړې او د پوزې اوبه او د دې پشان نور سیزونه لکه خوله وغیره په ثوب په کپړې دا څنګه دي بزاق پزا سره سواد سره سین سره د دروانو لغتونو سره لاړو ته وایي د خولې اوبه او مخاط د پوزې اوبه او د نحوه نه مراد عرق دی فی الثوب دا درې وانه څیزونه په کپړه کې پرېوځي نو څنګه دي د نحوه ضمیر چا ته راجع دی بعضی وی بزاق ته راجع دی او بعضی وی مخاط ته راجع دی ځکه عرق د مخاط په شان دی بعضی وی عرق د بزاق په شان دی صحیح دا ده چې د نحوه ضمیر کل واحدین ته راجع دی نو دا بزاق معطوف علیه مخاط معطوف اول شو نحوه دا معطوف ثانی شو معطوف علیه سره د معطوفاتو نه دا ذوالحال شو فی الثوب دا حال شو په اعتبار د متعلق سره دا مبتدا شو خبر محذوف دی باب البزاق والمخاط ونحوه فی الثوب دا دریوانه سیزونه چې په کپړه کې لا یضره المصلی مصلی ته ضرر نه رسي دا به خبر شي هلکه تاسو به پوه شئ دا هر یو مصلی ته ضرر نه رسي دا خبر شي باب کې دا بیانای دا سیزونه پاک دي که ناپاک دي وای دا پاک دي په دې اتفاق دی چې پاک بعض شاذ اقوال پکې شته چې هغه د دې په ناپاکوالي دلالت کوي چې دا ناپاک دي بعض عالمان وایي چې خپلې لاړې او خپلې د پوزې اوبه خپله سړي ته پاکې دي بل چا دپاره ناپاکې بعضی وی مطلقاً ناپاکی دی دا شاذ اقوال دی دا جمهور قول دا چې دا پاک دی پاک دی دا بده مانا نه چې سړی مطلب استعمال کی پاک دا مانا جامه پې نه پلیتېږي کپړې باندې پرېوتو نو هغه نه پلیتېږي وقال عروة عن المسور ومروان عروه د مسور او د مروان نه روایت کوي مسور او د مروان نه روایت کوي مسور صحابي دی او مروان صحابي نه دی مروان د حکم زوی دی مروان ابن الحکم حکم د فتح مکه په وخت مسلمان شو بیا به د نبی علیہ السلام رازونه ښکارا کول نبی علیہ السلام طائف ته وشاړه نو دا زوی ورکوټه او طائف کې نبی علیہ السلام سره ملاقات نه دی شوی پیدا شوی د نبی علیہ السلام زمانہ کې د ملاقات نه دی شوی نو چې اوس د مروان ملاقات نه دی شوی نو د مروان روایت څنګه ذکر کوي د مسور سره مسور خو صحابي دی جواب دار چې دا تایید د مسور کوي
او دا به د مروان نه په مرسل روایت بل چا نه اورېدلی او ای خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان الحدیبیه نبی علیہ السلام د حدیبیه په اوقاتو کې راووتو فذکر الحدیث حدیث خوږت دی اوږد حدیث ذکر باقي حدیث کې دادی وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامتن نبرا وتلی د نبی علیہ السلام نه نخامتن د پوزی وبا الا وقعت بی کف رجل منهم مگر پر وتلی په پلاس دی یو سړي کې د صحابه او نه دومره محبت و د صحابه او د نبی علیہ السلام سره فدلک بها وجهه وجلده چا پلاس کې بچ پریوتی هغه په مخ او پوسته کې داسې موګه دا نبی علیہ السلام د پوز او د لارو بودی کې اختلاف نشته دا اتفاقی دي چې پاک دي دا به تبرکان داسې د برکت لپاره به داسې چل کاو ځکه د نبی هغه کې اتفاق دی چې پاک د عالمان او د پیرانو لاړې او د پوز او دې سره به دا چل نه کی ځکه دا پاک نه دي باز خمق علی ماشومان بوزي پیر صاحب داغه په خله کې لاړې ورکی او د پیر صاحب شل مرزونه یغه ماشوم ته منتقل شي د لاړو په ذریعہ ځکه جراثیمي کنه دا ګنده کار دی او دا برکت نه دی دا ناول توپ دی دا څنګه دا پکار وای لاړې خله کې ورکا تاسو په پوښي نه دا نه صحیح نه دی تاسو مکوئ علم بلاړو کې نه دی او نه برکت لاړو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کې خو خبره نشته هغه صحابه او د محبت او تبرک د وجه نه کوو هغه اتفاق سره پاک وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاړې ټوکرلې په خپلو جامو کې فی ثوبه ضمیر نبی ته راجع دی په خپلو کپړو کې نو که چاته نجسې وی نو بیا به په خپلو کپړو کې نه لاړې نه ټوکلې قال ابو عبد الله توله ابن ابي مريم دا حدیث اوږد بیان کړی دی ابن ابي مريم دا امام بخاری استاد دی وقال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر باب د په بیان د دې کې 14 جائز نه دی په نبیذ او نه په مسکر مخکې باب سره مناسبت مخکې یو شرعي مساله وا چې طهارت او نجس د بزاق او د مخاط دی اوس هم یو شرعي مساله بیانوي چې هغه وضو بالنبیذ جائز دی او کنه دی جائز نبیذ فاعل دی په معنا د مفعول سره منبوذ نبذ وشتلو ته وایي کجورې په اوبو کې وولې واچي هغې باندې څه وخت تیر شي او هغه خوږوالی په اوبو کې لاړ شي خوږی شي دې ته نبیذ وایي یو رقت او سیلانی وي دا اوبه نرمې هم وي او بهیږي هم دویم نمبر کجورې په اوبو کې واچه ډېر وخت پې تیر شي حالت د اسکار ته ورسیږي سړی اوس کې نشه کېږي دا دویم صورت دریم دا دی چې کجورې په اوبو کې واچې اوبه خوږیم کي او حالت سکر ته ونه رسیږي خو د اوبو رقت او میلان ختم شي وهیږي نه هلکه چې د اوبو رقت او میلان ختم شو نو په دې اودس نه کېږي اتفاق سره او چې حالت د سکر ته ورسېدم اودس پې نه کېږي په اتفاق سره خو چې خوږوالی پکې پیدا شي خوږی شي او رقت او سیلان پکې وي په دې اودس کېږي که نه کېږي دا اختلافي مسله ده ائمه ثلاثه وایي په دې اودس نه کېږي او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي اودس پې کېږي تاسو په خبره پوهېږئ
اصل کې د ائمه ثلاثه او د امام صاحب د اختلاف په یو بل مسله بنا ده. هغه مسله دا ده چې اوبو کې بل شیء طاهر جامد واچولی شي او د اوبو ماهیت بدل نشي. په دې اوبو او دس کېږي که نه کېږي؟ امام صاحب وایي کېږي، ځکه دا ماء مطلق دي، ځکه ماهیت نه دی بدل شوی. او ائمه ثلاثه وایي نه کېږي، ځکه دا ماء مقید شوي. هلکه تاسو پرې پوه شئ، شی جامد پکې واچولی شي او د اوبو ماهیت بدل نشي، نو هغوی وایي نه کېږي. تاسو په خبره باندې پوه شئ. هلکه د نبیز باره کې چې کوم حدیث راغلی دی هغه ضعیف حدیث دی، خو احناف اصول دا دی چې ضعیف حدیث هم وي نو بیا قیاس ته نه ځي. دلته احناف په قیاس پرېښی دی د ضعیف حدیث د وجې نه. خلک وایي احناف په حدیثو عمل نه کوي، چې ضعیف حدیث هم وي نو احناف قیاس ته نه ځي، قیاس عمل نه کوي. لکه مسله د نبیز نو شیء طاهر جامد دا په اوبو کې ګډ شي، د اوبو ماهیت بدل نشي، نو په دې اوبو اودس کېږي. ائمه ثلاثه وایي نه کېږي. د احنافو دپاره مرجحات او دلایل ډېر دي. یو دا دی چې ګوره غسل میت چې مړی وینځي، حدیث کې حکم راغلی چې د بیرو پاڼې اوبو سره ګډې کوي، نو بیرو پاڼې جامدې دي او پاکی دي، اوبو سره ګډې شوې او د اوبو ماهیت بدل نه کړي، لہذا حکم شوی چې مړي له پرې غسل ورکړي. دیم دلیل حدیث دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یغتسل راسه ولحیته بالختم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسر او ګیره په ګل خیرو باندې وینځله، هغه پکې اچوه. بیا بده اعتراض کوي چې وروسته به په ماء قرآن خالص اوبو باندې صفا کوله کنه. جواب دا دی ابو داود کې به تاسو ویلي یا به درته راشي چې وکانه یجتزئ به، په دې به اکتفا کوله، وروسته یې نه وینځل. دا اعتراض دا پش. دویم دا دی ام سلمه رضی الله تعالی عنها حایضه شوه، نبي علیه السلام ورته یې نفس دی حایضه شوه، هغه ورته یې وای داسې چلو که اوبو کې مالګه واچوه او پرې ولامبه. ګوره مالګه جامد طاهر دی، د اوبو ماهیت بدل نه کړي. هغې هم داسې وکړه، ان تر مرګه پورې به هم داسې کول چې غسل به کوم مالګه به پکې. چې وفات کېدم خلکو ته یې ویلې چې ما ته به غسل راکوئ نو اوبو کې به مالګه واچوئ. نو نبیز هم دقه شان دی. هلکه تاسو په خبره پوه شئ. اوس امام بخاری او کار وکړ رحمه الله، باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالمسکر. دا اتفاق وکړ د رایې د ائمه ثلاثه سره چې په نبیذ باندې اودس جایز نه دی. مسکر هم ورسره ذکر کړه، نبیذ به اختلافي دی، خیر دی. مسکر یې سره ذکر کړه خو اتفاقي دی چې پې نه کېږي. جواب دا دی چې وروسته دې باب کې کوم حدیث ذکر کوي هغه د مسکر باره کې دی. دا مسکر ټکی ځکه ذکر کړ او د نبیذ باره کې دلته داسې حدیث میلاو نشته چې د ده د شرایطو سره برابر وي. هلکه تاسو پرې پوه شئ، دا مسکر ټکی ځکه ولګاو، خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ. نو وکرهه الحسن، حسن بصري بد مکروه ګڼلی دی، او ابو العالیه اوضو بالنبیذ. وقال عطاوی التیمم احب الی من الوضو بالنبیذ واللبن. تیمم ما ته خوښ دی د وضو بالنبیذ او لبن نه. په نبیذ او په پیو چې اودس کوي د دې نه ما ته دا خوښه ده چې سړی څه وکړي، تیمم وکړي. دا ګوره ټول د ده دا دلیلونه شو. لبن پیو باندې اودس نه دی جایز چې خالص پی. البته اوبو کې چې پی لږ شانې پرېوځي نو بیا په دې څنګه دی، نو چې رنګ خوند بوی نه خراب کړی خیر دی، او که رنګ خوند بوی بدل کړه نو بیا پې نه کېږي. خو موږ هم څه خبره نشته اتفاق.
د نفیس کیم دا قول دی چې امام ابو حنیفه د دې نه رجوع کړی دا نو بیا خو اتفاق شي اختلاف پاتې نشي. وفي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن نبي سلمان عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسکر کم شراب چې بیهوشي راولي فهو حرام نو دا حرام دی او هر هغه شی چې حرامي هغه باندې اودس نه دی جایز الکه په ما اسکر باندې هم اودس نه دی جایز. بین شی به ترجمه الباب سره مناسبت راغله. باب غسل المرأة اباها الدم عن وجهه. باب د بیان د وینځلو د خزي د پلار نه وینه د مخ دا غنا دا جایزه ده چې پلار وینه د مخ یو خزه لور وینځي دا جایزه ده. وقال ابو العالیه امسحوا على رجلي. ابو العالیه وی زما پر خپل مسو کوي پنها مریضه. داود حدیث د ابو العالیه مسند عبد الرزاق کے ذکر دے ان معمرن عن عاصمن او یا ابو العالیه تمنگلاړو دے بیمارو دی خلق ورته ودس کاو یا وخت پاتې شنو خلقو کوشش وکړي چې د خپل ورته وینځي د ویل نه ما وینځي په دې خبره ته مسو کوي پټای په وری په انها مریضه زکه دا مریضه ده دانا په وایا زخمی وا الکه په پیسې مناسبت د دې تعلیق د باب سره ده چې دا مریضه ده مسه په وکای او د دې ازاله د دې دانه یا ازاله د زخم په دې کې چې وینه تلری شي وینه دی وینځلې شي. وفي قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة نبي حازم انه سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس د سهل ابن سعد نه خلق تپوسو کو الکه په پوسی چې د نبی اسلام په احد کې زخمی شنو وینه چا وینځلا نو دی وی و ما بیني و بینه احد. ابو حازم وی زما د سهل ابن سعد ساعدی په من کې څوک نو دا مقوله د ابو حازم ده. بأي شيء دویه جرح النبي صلی الله علیه وسلم په کوم شی باندې علاج وشو زخم د نبی علیہ السلام د احد پورس. فقال سهل ویلی ما بقي احد عالم به مني اسوک ندی پاتې چې بده خشي زمانہ زیات خبردار یو پوي ځکه ټول وفات شوي دي دا منظر چې چالي دلې. کان علی یجیو بترسی فی ماون علی رضی الله عنه ډال راوړو چې پاغي کې وبوي. وفاطمه تو تغسل عن وجهه الدم فاطمه بدن نبی اسلام د مخ نه ویني وینځلې. الکه بل روایت کې دی نبی علیہ السلام بداوی نه لاندې لیدلې او دا به فرمایل کیف یفلح قوم خذبوا وجه نبیهم بالدماء. قوم بسنګ کامیاب چې پیغمبر مخ په وینو کې سور کړي نو دا وینا نه ودرېدله. په اوخذا حسیر پوزه را واخیستلی شو په احرق وسوځولی شو په حوشیه به جرو ډکړی شو په هغې باندې زخم ده ده. هلکه ایره چې راواخې تاسو کتلی دي پخوا خو به داسې اوس دا کارونه نه کېږي. پخوا به چې کوم ځای د چا غوڅ شو یا به زخم جوړ شو وینه به ترې بهېدله نو کپړه به یې راواخیسته او هغه به یې وسوځوله او چې هغې نه به ایره پاتې شو هغه ایره به یې په زخم کېښوده. لیدلي هم دي کله لیدلي هم دي نو بس ایسته هغه زخم به ودرېده زخم به ختم. دې ته څه وایي دې ته زړومبی وایي زړومبی زړومبی ورته وایي هلکه دا بیا به زخم بیا بیا ځکه د ایرې کې یو اثر خدای اچولی دی په د وینې په دغه کې بندش کې. هلکه بیا پوه شئ نو مناسبت د حدیث د باب سره دا دی چې فاطمې د پلار نه وینه وینځله. وای باب السواك قال ابن عباس رضي الله عنهما بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستغنى
وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك فيه يقول رحمه والسواك فيه كانه يتهوع. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور بن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوف الله بالسواك باندې په بیان د سواک کې سواک اسم مراد دی شي او مصدر مراد دی شي په معنا د استیاک سره مسواک کول. دې باب کې د سواک بیان دی. او سوال دا چې مسلې خو دا اودس روانې دي نو سواک کې پکې سره ذکر جواب دا چې اودس د ازالې د احداثو د پاره دی او سواک هم د ازالې د رایحې د پم د پاره دی نو ځکه مسواک ذکر کوي. مسواک د اودس حصہ ده. مخکې باب سره مناسبت دا دی. مخکې باب کې بیان او باب غسل المرأة اباها دم ازاله د نجس وا چې هغه دم دی او دې کې ازاله د چا ده د رایحې د پم ده د خولې بدبویي ختمول په مسواک سره نو دواړه د ازالې د انجاسو د پاره دي ځکه مسواک د دې باب پسې وروسته ذکر. مسواک ډېرې پیدې دي او یا پیدې دي. بهترینه پیدا دا ده چې کوم سره مسواک کوي اخره کې به کلمه خدای درته ور نصیب کړي په خوله به خدای کلمه جاری بلغم قطع کوي سړي په خوله کې فصاحت پیدا کوي نظر تیزی مخ نورانی کوي خدای رضا کوي او خوله صفا کوي. ډېرې پیدې دي پکې. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ بت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستنى ما د نبی علیہ السلام کرشپتے رکڑنو د مسواکو کو. وی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جرير عن ابي برده عن ابي قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوجدته يستن نبی علیہ السلام تلاړ ماغه می بیا مت چې مسواک کی کاو به سواکن بيدی چې مسواک په لاس کې او مسواک تیزی نا ترخی د ترخیونی نبی یقول دسی کول والسواک فی او مسواک په خله کې او کانه یتهوع لکه دې چې ولټی کې زړی راوچته ده آی کول. وفي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور بن ابي وائل عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ کله د شپې پاسې ده یشوس پاهو بالسواک یدلق پاهو بالسواک مغل به خلف نقبانه مسواک معنی مسواک به کاو. باب دفع السواک الى الاکبر باب د بیان د ورکولو د مسواک کې الى الاکبر مشرطه. دا باب څنګه ذکر کا مسواک خدا اشیاء مستقذره او نګرن کېږي چې سړی استعمال کی بل سړی دا وای چرا بل سړی دا خواهش نه چې پر دې مسواک استعمال کی نو پر دې مسواک استعمال اول بسنګ نو دې باب کې بیانېږي چې جایز دي چې کسر او مشری ته ورکانو مشرله ورکا ځکه دا عزت ته بیا د نبی علیہ السلام مسواک دا خډیر د عزت خبره ده. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام بیمارو عبدالرحمن راغی عبدالرحمن ابن ابی بکر دا عائشہ رو دے او بلاس کې مسواک نبی علیہ السلام وای سر زما سینې ته تکیا کړو او خبرې نشي کوي اشاره وکړه مسواک وای ما ته چې مسواک وای چې آو وای دا غنه مې مسواک را واخیسته په خلک کې مې نرم کو بیا مې وک اخر شی چې د نبی علیہ السلام خلی ته تللې وای هغه زما لاړی. تاسو په خبره پوهیږئ کې په پوه نشئ. باب دفع السواك الى الاكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جوير عن نافع بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني ما زان ولید په خوب کې اتسوق بسواکن چې ز مسواک کوم مسواک
فجانی رجلانی دو سړي راله احدهما اکبر من الاخر فناولت السواک الاصغر منهما ما ورکه مسواک کشر ته د دې دواړو فقیل لی کبر ما ته ویل چې جبریل علیه السلام راته کبر مشر دی ورکه فدفعت الى الاکبر منهما قال ابو عبد الله اختصره نعیم عن ابن المبارک دا حدیث مختصر ذکر کړی دی نعیم د ابن مبارک نانو سامان نافع ابن عمر باب فضل من بات علی الوضو باب د په بیان د فضیلت دا چا کې چشپتی رکی پاودس ودشي دا چا فضیلت بیانای چې پاودس ودشي پاودس د کېدل دا مسنون عمل دی او د بد خوبونه بسړې نه ګوري خوب بدرون سړی ته ورځي او دا ډېر بهترین کار دی چې د چا وسه وشي او دسو کې لږ مونځ مو کې او بیا ودشي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا ابو الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مسجدك فتوسط مسواك لصلاتك ثم اصطلع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلته فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلته قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلته. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا تیت مسجدک چې ته کله اراده دراتلو کې خپلې بسترې ته مسجدک د ضرب صيغه ده زجع یزجع د فتح یفتحونا فتوضع او دسوکا وضوءک للصلاه پشان دا او دسنا مانځله د مانځه پشانی او دسوکا ثم استجیب یا ډډه علا شقک الایمن په خیت اړخ باندې په خی اړخ ودشه الکه ډاکټران وای په چپ اړخ د کېدل خدي ولې ځکه سړی ته خوب خورتي په خی اړخ ودشه نو لازړه داسې ځوړن شي صحیح ده اچ په چپ اړخ ودشه نو لازړه صحیح ځکه پروتي آرامی سڑے خوب کی ڈاکٹران و آرام خوب دارے چھے پر چپ اڑخ سڑے ہوتے شی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پخی اڑخ خوب دیکھی ولی ذکر چتا سر پکری زردی زوڑن دی چی مانزل را پاسا او خوب بم سید زیو صحت بدم برابری اچھے پر چپ اڑخ ہوتے شی خوب سید شی خودی کے دیر نقصانات دی بخارات بطول را جمع شی او د زړه د بیماری د خفقان قلب احتمال پکشتا او بل زړه نه وینه ټول بدن له تقسیمیږي کنه نو تا زړه لاندې تاسو که خیال وکړئ چې د سړي بلډ پریشر ټیټ شي ډاکټر راشي نو ډاکټر ورته خپو ته دوه بالښتونه کیدي وایي چې خپې اوچتې شي بلډ پریشر ټیټ شي کنه د زړه نه دا وینه خو تقسیمیږي کنه بدن له چې خپې اوچتې شي نو هغه د زړه ته دغه چې کوم دی دغه شي وینه تقسیم شي بره تقسیمات ډېر وشي نو سړی سناسه ټیک شي دغه شان دا وینه د زړه نه تقسیمېږي نو چې په ښي اړخ باندې ودی نو زړه به دې صحیح وینه به ټول بدن ته صحیح پریشر ورکړي یو چې داسې نو زړه دې وده شو هلکه تاسو په خبره پوه شئ که به پوه نشئ بل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبره او د طبیبانو خبره او بل دا طبیبان چې کم دی دی خو د اسلام دشمنان یا اکثر د اسلام د دشمنای هغه مطالعاتی سیستم کوي دا آب زمزم باندې چې کم دی د اسلام دشمنو ډاکټرانو دا حواله ورکړې وه چې دا په ټوله دنیا کې نجسترینې اوبه دي ولې ځکه ځای جوړ دی او د ټولې کلي دغه چې کم دي ګندونه را جمع کیږي او دی اوبو سره یو ځای کیږي ځکه حرم شریف چې کم دی او زمزم دا ټولو کې جوړ ځای دی
په دې باندې بیا مسلمانو ساینسدانانو غټې غټې مشینرۍ راوړې او بیا په هغې باندې دغه شروع کړې تجربې پې وکړې په هغې کې دا رپورټ ورکړی شو چې ټوله دنیا کې بهترین او صفا اوبه د زمزم اوبه دي او بل په دې کې هغه مواد پراته دي چې هغه د خوراک او د څښاک دواړو دپاره کار کوي غذا کار هم کوي بل دا چې صحت د بل داسې دغه دي پکې چې هغې سره هغه جراثیم ختمیږي ډېر خلک یې مریضان یې زمزم اوبه ډېرې وڅکي خدای صحت ورکړي نبي علیه السلام هم ورته فرمایلي دي چې زمزم د څه دپاره دی د لما شرب له د څه دپاره چې وڅکلی شي کم نیت دی چې وڅکل هغه مرض خدای ختموي بیا د برطانیې ساینسدانان راغله او هغوی لیبارټرۍ راوړې او هغوی چې کوم دی دغه وکړو نو هغوی هم دا راپورټ ورکړ چې په دنیا کې بهترینې اوبه دا دي نو هغوی خو چې کوم دی همداسې نکتې ګوري چې نبي علیه السلام یوه خبره کړي او پیده په بله کې زموږ اسلام مجروحه کوي هغې وایي چې سړي باندې غسل واوړي او جنابت وشي ماده منویه بهر راشي وایي د ده ماده منویه چې بهر شو نو ټول بدن نه هم جراثیم راووته بدن کې چې کوم مسامات صرف یو ځای نه مني نه دي راوتي هغه د مساماتو نه جراثیم مضر راووته چې دی فورا غسل وکړي نو هغه مضر جراثیم د ده د بدن نه لرې شي صفا شي تر و تازه شي دا دی وایي زمونږ دین وایي نه فورا غسل ضروري نه دی که فورا دی وکړو که نه اوده شه سار له به وکړي نو دی دا ثابتول غواړي چې دا خبرې یعنې وقایع او حقایق زمونږ د دین سره په ټکراو کې راولي او مونږ وایي زمونږ د دین خبرې خلاف عقل او خلاف فلسفه نه دي بلکې ماوراء العقل دي ستاسو عقل ورته نه رسي خرې له ګوره او ساره شپې له تاسو له ګوره او د دین د خبرو رسایې له ګوره چې به ورته ورسوي تاسو په خبره پوه شئ که بې پوه نو ګورې نبي علیه السلام فرمایي ثم استجع علی شقک الایمن په ښي اړخوده شه ثم قل بیا ووایه دا دعا وکړه اللهم اسلمت نفسي اللهم اسلمت وجهي الیک خدایه ما تسلیم کړی دی ذات خپل تا ته وفوضت امري الیک سپارلي مې دي ټول کارونه تا ته والجأت ظهري الیک ما تکیا کړې ده شا تا ته بل څوک تکیا مې نشته رغبتن و رهبتن الیک رغبتن تمه مې ده د ښه انجام و رهبتن یره ده را سره د بد انجام لا ملجا نشته ځای د خلاص نشته ځای د پناه ولا منجا نشته ځای د نجات منک تانا الا الیک مگر تا ته اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت خدای ما ایمان راوړی په کتاب چې تا نازل کړی دی و بنبیک الذی ارسلت او ستا په هغه نبي باندې چې تا رالیږلی دی دا اخره کې ووایه او آیت کرسی هم سړی ووایي او تسبیحات هم ووایي نو دا ډېره غوره خبره ده هلکه پرې پوه شي هلکه تاسو چې ویده کېږئ داسې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وکفانا واوانا فکم ممن لا کافي له ولا موی له بیا دا وایي اللهم اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک وفوضت امري الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجا ولا منجا منك الا الیک آمنت بکتابک الذي انزلت وبنبیک الذي ارسلت بیا ورپسې آیت کرسی ووایي او بیا تسبیحات 33 کرته سبحان الله 33 کرته الحمدلله 34 کرته الله اکبر دا وایي تاسې کنه وایي بیا 3000 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء او 3000 اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه یا معاوذتين وایي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بیا ور سره چې کوم دی امان الرسول تر اخره پورې وایي او چې پرېوځئ خو هغې نه دغه خو کوئ که نه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې چوپې وکړه په ټول بدن لاس تېر کې درې کرته دا کوئ که نه کوئ دا کوئ که نه هلکه دا دعاګانې کوئ ګورئ سیلابونو له ګورئ که نه ګورئ تندرونه دي سیلابونه دي په همدې به خلاصېږو نور خو څه نشته تاسې په خدای یقین وکئ دا کوئ بس هر ضرر نه به م خدای بچ ساتي
صحیح ده انشاءالله عهد بکو که نه بکو ته دعاګانې زده کوي فإن مت من لیلتک کچرته ته مړ شو په دې شپه باندې فأنت علی الفطرة ته به په اسلامي ته به مسلمان مړې وجعلهن آخر ما تتکلم او دا سیزون دا کلمات وګرځه آخر هغه چې ته په خبرې وکړې دې نه وروسته بیا خبرې مه کوه نو خبرې دې وکړې نو بیا یې ووایه قال فرددتها مرا ابن عازب و ایمان نبی علیہ السلام ته تیر کړه نبی صلی الله علیه وسلم رددتها معنا وا مېړه ورته چر دسې دی یعنی تیر مې کوته چې دی واوري فلما بلغت چې دې ځای ته اللهم آمنت بکتابک الذي انزلت نو قلت ما ویلي ورسولک الذي ارسلت ته نبی کبه ځای مې رسولک ویل قال لا نبی زاوینا ونبیک الذي ارسلت التغمرت نبی کوله دتا نبی کا پس بدل کپر دې کې دې خبره ته اشاره ده چې دعاګانو کې به الفاظ توقیفي اذکارو کې به کم الفاظي دا به موقوف علی السماع من الشارع شارع نه چې څنګه اوریدل شي ځان نه به پکې نه جوړه پیران پکې د ځان نه جوړي هو کوي بازي او بازي وی الا الله دا ځان نه دي مستثنا شته مستثنا منه ور سره نشته او دا قادری والا وی هو دا خو مسموع نه دي کنه من النبی دا خو اذکار خو چې کوم دي موقوف علی السماع دي من الشارع کنه شارع نه چې کوم الفاظ اوریدل شوی مخ باندې پکار د چې سړی خدای ته ځان ورسي ګورې د رسول کټه بدل ک نبی رسول ته نه و نبی کله زی ارسل الکه تاسو په خبره پوي چې کې په پوي نشي تاسو په خدای یقین وکړئ چې دې پیرانو نیم دین بدل کړی دی نیم دین یقین وکړئ بس دین د خواهش تابع دی دین کم کې چې د دې خېټې له نقصان یې هغه دین نه ویستی دی چې کم کې ورته پیدا یي بس هغه د ځان نه جوړ هلکه پیغمبر علیه السلام داسې وایي ونه پیر صاحب داسې فرمایلی دي حضرت صاحب منګ له داسې هلکه حضرت دې څه شی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې داسې راغلی دی دی وایي نه زمونږ ته حضرت صاحب داسې فرمایلی تاسو په خدای یقین وکړئ چې اکثر هم داسې کېږي د الفاظ د ذکر دا موقوف علی السماع دی من الشارع توقیفي دي د مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی دا باب او دا حدیث اخری که د کتاب الوضو وروسته ورپسې کتاب الغسل دی سبانا او د امام بخاري طریقه او طرز دا دی چې کوم کتاب ختمی نو په هغې کې داسې یو ټکی راوړي چې هغې کې آخرې خاتمې ته اشاره یي مرګ ته نو ګوره دلته هم دلته لفظ راوړو چې مرګ ته پکې اشاره ده وجعلهن آخر ما تتکلم بی آخر ته پکې اشاره ده دا آخر دا هغه څه که تتکلم بی چې ته پې خبرې کې ستا د آخرې خبرې دا شي او که چېرې ته مړ شي نو ما ته علی الفطرت په فطرت به مړ شي نو اخره کې د مرګ ذکر کوي چې ګوره اخره کې مرګ یادوه دا علم خو زده که خو مرګ در نه چېرته هېر نه شي درود شریف اللهم صل علی سیدنا